अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान साहब बारक यौ खबर रागले दे چې هغوی به د پشین نه الیکشن کوي. پکاروم دا ولا ځکه چې په خپل کلي کې خو حالات ډیر کمزوري دي. د پی ډی ایم سربراه مولانا فضل رحمانو او د 14 میاشتو په حکومت کې چې د کمی تباین کړی دي او اوس مې نماینده غلام علي صاحب ناس دی گورنر دی نو دا هغوی هغه د کرپشن داستانونه خلکو ته روزانه مخې ته راځي. دویمه خبره دا ده چې پی ډی ایم په حکومت کې کومه طبعي مهنګایي راغلې ده، کومه بېروزګاري راغلې ده او کم کاروبارونه تباه شوي دي او خلک په مشکلات دي، نو د هغې مین کردار مولانا فضل رحمان دی. او ځکه اوس د خپل حلقې خلکو ته مخې کېدی نشي نو د حلقې کې کو الیکشن کوي او کو نه د پشین تللی دی او پشین کې به خلکو ته وایي چې زه میلمه راغلی یم عزت مې وساتئ ځکه چې خپل خلک خو راله ووټ نه راکوي. نو کو دا خبر رښتیا چې مولانا صاحب د پشین نه کوي، د مسلم لیگ نون سره اتحاد هم کړی او بیا هم دومره پریشانه دی ځکه چې ریاستي مشینري دلته کې د هغه مخالف چې دی عمر امین ګنډاپور هغوی خلاف استعمالي او بیا هم پریشانه دی. نو پوه شئ چې د هغه ته خپله کارکردګي معلومه ده او په دې وجه باندې پشین ته تللی دی. خو د تحریک انصاف د هلکان خو ډېر وران دي، اوس به پسې بیا وایي چې مولانا صاحب پشین ته وتښتېدو. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.